رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن دا دې ملګری سوال لیکلی دی چې ما د 2 رکعاتو په ځای 4 رکعاته مونځ وکړو د دې څه حکم دی؟ نو اول خو دا خبره واضحه نه ده چې دا 2 رکعاته تا د فرض نیت تړلی او که تا د سنت نیت د نفل نیت تړلی خو خیر جواب به د دواړو وکړو. نیمګړی سوال مه لیکئ، دا کوشش کوئ سوال پوره لیکئ او بیا حواله یې ورکړئ قدرۍ کې لیکلي چې تا 2 رکعاته په ځای 4 رکعاته وکړو او قاعده اوله باندې هغه کېناست، دا 2 رکعات فرض شو 2 رکعات نفل شو. دا که چېرته دا ابتدا کې د سړي د 2 رکعاتو نفل نیت تړلی او دا ورپسې 4 رکعاتو ټول نفل شو، خو په دې شرط چې په 2م رکعت ناست وي قاعده یې کړي عبده و رسوله پورې مونځ ویلی. او که چېرته د 2 رکعاتو فرض نیت تړلی 2 رکعاته فرض هغه کول او په 2م رکعت کېناست قاعده وکړه او بیا 3م رکعت ته پاسید او 4 رکعات پوره کړه، نو دا اول 2 رکعاته فرض یې وشو او دا وروستو 2 رکعات نفل شو. اگر چې په د سجده سهو لازمه ده ځکه دا سلام دا د خپل وخت نه رستو شو، نو چې رستو شو نو سجده سهو پې لازمه ده. که سجده سهو یې وکړه نو ډېره ښه خبره ده، که ویې نه کړه نو غوره قول دا دی چې د دې فرضو اعاده دې وکړي او دا نفل چې کومه دی نو هغه ټول مونځ نفل شو. ملګري سوال لیکلی دی چې ما د یو سړي نه قرضه اخیستې وه 2000 ریاله، د ریال قیمت هغه وخت کې 30 روپۍ، اوس 240 دی. اوس به زه څه چل کوم؟ ته به ریال کې پیسې ورکې خبره به د هر څه نه خلاصه شي. 2000 ریاله یې ترې اخیستي وو 2000 ریاله به وله ورکې. ریال د دې معنا دا ده چې دا معامله تاسو سعودي عرب کې کړې ده، نو چې سعودي عرب کې مو کړې ده لہذا هم د هغه ځای سره تعلق ساتي. دا خو زمونږ د روپۍ بې غیرتي ده چې کله چاته اوچته نه شوه خو په ښکته را روانه ده. او بیا په عمران خانۍ کې خو الله پاک دونه مهرباني وکړله چې په د ورځې چې کوم دی د هغې روپۍ قیمت ښکته پرېوځي، ځکه چې خلکو چې کومه دی نو اوټ ډېر پاک سړي له ورکړی دی، هغه قیمتي انسان دی، نو د هغه به نحوست دونه زیات دی چې سات په سات په ابروز مې د ملګرو ته خبره کوله ما به سودا راوړه کور دپاره د یو وخت د اندازې، نو د 5-6 روپو یا زیات نه زیات د وو ابروز مې هماغومره سودا وکړه نو 15,000 روپو سودا مې وکړه. نو الحمدلله ګراني ډېره زیاته راغلې ده. خدای دې نور هم ګراني راولي الله ته، ځکه زمونږ خو یقین دی چې مونږ له خدای راکوي او د خلکو یقین دی چې عمران خان یې ورکوي، نو بس خدای دې پې نور هم راولي. مطلب پوهېږي خلک ما ته وایي ته سپېره مولا یم، زه سپېره نه یم، زه رښتیا خبرې کوم، بل څوک داسې نه وایي، ځکه ستاسو خوښه وه زمونږ خو نه وه خوښه. بهرحال عرض مې درته کوم چې دا معامله په ریال کې شوې ده، واپسي به هم چې کوم دی په ریال کې